چشتی سلسله تا دا غی په وجه باندې ستوري نورم زیات ولګېدل او دا غی په وجه دا سلسله عالیه چشتیا په مقدس مکه الله تعالی نورم روخانه کا او داسې عظیم هستی چې نجیب الطرفین سید دی د پلار داړخه د حضرت سیدنا امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ مبارک په اولاد کې راځي او د مور بی بی داړخه د حضرت سیدنا امام حسن صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ په اولاد کې راځي نجیب الطرفین دے امام غزالی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې الله تعالی د انسانانو د فلاح د پاره د خیر د پاره په دغه امت کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام اولیاء کاملین پیدا کړو چې دی اولیاء سره څوک مینه کوي محبت کوي نو دغه اولیاء په مینا او په محبت باندې الله تعالی غي ته خیر رسي زمونږ شیخ او مرشد سیدنا صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه و فرمایل چې خواجه غریب نواز رحمت الله تعالی علیه ته زمونږ د محفل جوړولو سہجت نشتا د عرس سہجت ورته نشتا هغه په خپل ژوندۍ کې داسې کارنامې کړې دي داسې د دین خدمات کړې دي چې پته نشته چې هغه به د جنت کوم مقام کې وي وې دغه عرس دغه محافل مونږ دې د پاره منعقد کو چې دا محفل په ذریعہ سره د غینه مونږ ته خیر ملو شي د غینه مونږ ته برکت حاصل شي نو خواجہ ہندوستان حجت الاولیاء مخزن المعارفت سلطان العارفین امام الشریعت والطریقت راحت العاشقین برهان الواصلین سیدنا و مرشدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دغه رجب په میاشت کې دنیا ته راغلی مو او دغه د رجب په میاشت کې پرده شوی مو خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ او داسې زندگی تیر کړې ده چې د دې د زندګۍ مطالعه مونږ شروع کو نو یو خبره د بل خبره نه ډیره خواږوي بل خبره د بل نه ډیره خواږوي خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د ایران په خار کې سیستان زیو آلت سنجر یو کلو هغه کې مبارک پیدا شوی په 530 کې یا په 537 هجری کې د 14 رجب د خواجہ سے مور بی بی رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې کله خواجہ سے مبارک زما بطن مبارک ترالو خېټه مبارک تا وېدا د خواجہ سے مبارک رحمت الله علیہ کرامات چې سونه دشمنان خلقو ما سره غي ټول ما سره غیر اختیاري مینه او محبت شروع کا وزید با چې کله ځان لشم وای ما بد د خپل بطن مبارک نه د الله اوازونه اوریدل وای ما خپل خاون مبارک سیدنا غیاث الدین سے مبارک رحمت الله علیه تا او فرمایي چې کله نا زما د خېټه دغه ماشوم راغله دي زه چې کله تنهایی کې شم زه د الله تعالی دا ذکر اورم تو سیدنا غیاث الدین سے مبارک رحمت الله علیه و تو فرمایل چې دا حال چاته موایا الله به موږ له زوی را کوي او هغه د وخت ډیر لوی ولی الله هغه ما غوښوا مورم پاکه موروا یو ځل خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیه کور ته ډیر په خوشحالي سره رالو مور بی بی وته فرمایي چې بچی نن ډیر خوشاله وي وای مور خوشحالي غم بنا
70,000 مسلمانانو چې ګناه کبیره کې ای مبتلا او زما په لاس توبه وباسله او 200 کافرانو زما په لاس باندې ایمان وروړ مسلمانان شول. نو مور بیبي وته فرمای چې دا کمال خوستانه دی، دا کمال زما دی. خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه حیران شو چې مور ستا څنګه کمال دی، زما پلاسی توبه وباسله، زما پلاسی ایمان روړو، ستا پکې څنګه کمال شو. حضرت سیدنا مہنور بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ چې دا د خواجه سے مبارک مور بی بی وا دی و تو فرمایل بچے چې ته کله وړو کې وی بغیر دا 10 چار دام نه ما تعالی چر تخپلی د سینې پې نه دي درکړي، ما ستاده سي تربیت کړې ده، پاک تربیت میں دے کڑے دے، د شکوک د شبهات د شیزونو نه ما ته محفوظ ساتلې، پاک خوراک میں درته در کړې دے. ځکه نن چې کم د استاد د لاس نه الله تعالی خلق ته خیر رسي لګیا. خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه چې کله د 15 کالو شو، والد محترم سیدنا غیاث الدین سے مبارک رحمت الله تعالی علیه وفات شو. د وفات نه بعد هغه ته د خپل والد سے په وراثت کې یو د انګورو باغ او یو چکی چې ورته مونږ وایو میچنه ورته پښتو کې وایو هغه ورته پاتې شو. خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه به د باغ رکوالی کوله، خدمت په کولو چې سونه ګټه براله دا ګټه به په منځ تقسیم کا، نیمه به د مور بی بی په خپو کې خودله او نیمه به په فقراو مساکینو باندې تقسیم کا. دا د خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه معمولو. وخت پکې تیریدو باغ ته یو مجوب حال فقیر اچانک راتن نشو. د ګرمۍ موسمو خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دی فقیر باندې نظر پریوتو، زر راوستو سوري ته کېلولو او بهترین د انګورانو خوشایو کته هغه ورته کې خودله، خمل مستیای ورته وکا. کله چې دغه جوبحال فقیر سیدنا ابراهیم قندوزی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ خواجہ سے توکتل د فراست په نظر باندې نو پېښو چې دغه ماشوم خو پیدا شي د الله ولی دی، پیدا شي د الله تعالی ولی دی. نو زری خپل خلا مبارکه کې یا روټي وا یا د خوراک نور سيزو یا خواګو هغه په خپل خلا مبارکه کې اوهل په خپل لعاب باندې چې کوم دی هغه ککړ کړ او بیا خواجه سے مبارک تو فرمایل بچي دا په خپل خلا کې واچوا. خواجه سے مبارک رحمت الله علیه چې هغه نوړی خپل خلی مبارک ته داخله کا څنګه چې د سینې ته رسیدا د زړه دنیا بدل شو، د زړه دنیا بدل شو. حضرت خواجہ سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ د دنیا و ما فیها نه زړه تور شو، د الله او د رسول مینه په غالب شو. مور بی بی ترالو چې مور زما خو سکه زړه نه لګي، ما ته اجازت راکا چې زه د خپل نیکه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین زده کړې ته لاړ شم. د مور بی بی په اجازت باندې حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه سمرقند بخارا ته رالو. د خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه په استادانو کې 2 شخصیات ډیر یادېږي، حضرت سیدنا حسام الدین سے مبارک رحمت الله تعالی علیه او حضرت سیدنا مشرف الدین سے مبارک رحمت الله تعالی علیه. نور استادان معلوم ندی زکه چې هغه وخت کې د تاتارنیانو یو فتنه راوچته شوې وه چې هغوی به د مسلمانانو قتل عام کولو او دونه مسلمانان شهیدان کړي چې 3 ورځې د دجلې سمندر دا غاړه د مسلمانانو په وینو باندې تک سره شوې وه او دونه د مسلمانانو د علمي کتابونه په دغه دجله سمندر کې اچولي وو چې 3 ورځې پورې دغه دجلې غاړه وي د هغه صحیح معنی ته کتوره و د کتابونو په صحیح باندې.
نو دا علماء کرام فرمایي چې دې کې دا خواجه سے مبارک رحمت الله علیه ډیر استادانو چې دغه تذکری پکې وي هغه په دې سمندر کې لو شوي دي صرف د دو استادانو تذکرہ پکې موجوده ده خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ په سمرقند بخارا کې علم حاصل کو حفظ وکړو تجوید وکړو تفسیر اصول تفسیر حدیث اصول حدیث فقہ اصول فقہ دا ټول هر څه خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه د 24 سالو په عمر کې برابر کړو خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه چې د 24 کالو شو د علم ظاهر نه فارغ شو بیا د مرشد په تلاش کې وته بعض ناپوه خلک وای چې قرآن شته دی احادیث شته دی الله او رسول په پیژندې شي ته بیا ولې د پیر حاجت لري پیر به هم درته د الله او د رسول الله راخی قرآن او حدیث کې موجوده ده خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ آیا پدې نه پویدو چې ما خو قرآن ویلي احادیث مې ویله فقه مې ویلي صرف و نحو مې ویله ما ته الله او د رسول الله را معلومه شو د پیر د نیولو پکې څه حاجت دی نه د هرې لارې دپاره یو رهبر ضروري دی ګورئ څنګه چې د علم ظاهر دپاره دغه استادان ضروري دي داسې د علم باطن دپاره د علم باطن صفائی دپاره یو د کامل شیخ و مرشد ضرورت دی ګورئ زمونږ سلسله عالیه چشتیه کې حبیره بصری سے مبارک رحمت الله علیه تیر شوی دی د 19 کالو چې د علم ظاهر پوره خاوند ګورئ دروازه به دو ختمونه کول حبیره بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه او 10 کاله د بغیر د چاردام نه وخت نه دی تیر کړي 10 کاله زموږ سلسله علیه چشته کې ګوره داسې عظیم هستی تیری سبحان الله 10 کاله د بیعت نه مخ کې لا بیعت نه دی کړي حضرت حبیره بصری سے مبارک رحمت الله علیه ته غیبی आवाज کیږي یو روایت کې راځي چې حضرت خضر علیہ السلام وته راځي چې حبیره د الله معرفت کا حاصل اول غواړي نو یو کامل مرشد پلاس کې بلا سیک دی صرف په دې ریاضت شاقه باندې تا ته ګوره هیڅ چریم څه نشي حاصلې دی وای حضرت حبیره بصری سے مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي اے خضر ز چاله لاړ شم د چا پلاس کې لاس کېدم نو حضرت خضر علیہ السلام وته فرمایي چې دی وخت کې یو عظیم درویش موجود دی حضرت حذیفه مرعشی سے مبارک رحمت الله علیه اغل لاړشه دغه پلاس کې لاس کیدا نو ان شاء الله تا ته ډیر کیف او سرور باطینی احوال باندې ډیر پیش شي سبحان الله هغه حبیره بصری چې کله حذیفه مرعشی سے مبارک تلاړو زندگی بدل شو شپږ میاشتې متواتر روزدارو حبیره بصری سے مبارک رحمت الله علیه نو خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د مرشد په تلاش کې وته حضرت خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه هارون ترالو هارون آباد باندې یادېدو نشاپور سره قریب یو دا کلیو او دې نسبت سره حضرت عثمان رحمت الله علیه سره د غنوم هارونی یا هارونی ور سره لیکل کېږي دا د هارون آباد اوسیدونکو د خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه دی مبارک ته په خدمت کې پیشول حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه په نوم باندې یو جمعه په بغداد شریف کې هغه دای پکې تشریف فرماو ډیر سالکین شیخان و سره ناستو حضرت عثمان هارونی سے مبارک رحمت الله علیه سره خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې ځکه خپل شیخ او مرشد ته حاضر شوم وای ما ته فرمایي چې بچی لاړ شه چاردام وکا زمونږ شیخ او مرشد بغیر د چاردام نه چانه بیعت نه ورکول خو سبحان الله چاردام به که پخپلم نو پخپل به مکو او که چاته وې سبقونه ورکول کدا غبم نو هغه باندې به چاردام وکو نو حضرت عثمان هارونی سے مبارک رحمت الله علیه په حکم باندې خواجہ سے مبارک چاردام وکو بیا ورته فرمایل بچي ما ته مخامخ کینا 2 رکعات نفل پیوټو بیا ورته فرمایل ما ته مخامخ کینا د سوره بقره تلاوت را ته شروع کا
زمونږ نن سبا چشتیان حضرات د قرآن تاړو جختیږي نه ګوره قرآن تلاوت زمونږ په چشتیا عالیه کې ګوره دا په باندې یو سپاره دا لازم دی ګوره دا به هر سالک په باندې یو سپاره تلاوت بدا خامخا کوي خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه فرمای چې ما سورہ بقره تلاوت کړو بیا را تخپل شیخ او مرشد فرمایل چې لاړ شه یو ګټ راته خلو چې دل تکین او 12000 د سورہ اخلاص شریف تلاوت برابر کا خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه فرمای چې یو رز او یو شپه کې 12000 سورہ اخلاص شریف ما ویلې وي خپل شیخ او مرشد ته چرالم وي ما تو فرمایل چې ما جی پوره کړو وي خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه فرمای چې زما لاس یو چت کو وي आवाज یو کچ یا الله ما د خپل مرید تا ته درس پاللې یا الله دې قبول کا وي دې ټیم کې غیبی आवाज وشو چې ما معین الدین په خپل دربار کې قبول کو وي ما معین الدین په خپل دربار کې قبول کو وي بیا راته د دې आवाज نه بعد خپل شیخ او مرشد مبارک فرمای چې برو ګوره بچي بر د سر در تسخ کاری وای ما چې قتل وای بر راته عرش مولا رخکار شو وای ما ته فرمایل چې بچي لاندې وګوره لاندې در تسخ کاری وای ټول تحت سرا پورې حالات مې وکتل دینه پته لګي چې د شیخ او مرشد د بغیر ګوره د حق سترګې د چام نکولاوی ښا خواجہ سے مبارک په ظاهري علم اکتفا کړي و نو دغه کیف په وطنو ملو شوی دغه سرور په وطنو ملو شوی خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې بیا را تخپل شیخ او مرشد حکم کو چې بچه 1000 پیری سورہ اخلاص شریف بیا تلاوت وکا وای بیا کې ناستم تلاوت تا 1000 پوری سورہ اخلاص شریف چې ما تلاوت کو بیا ورته عالم راته فرمایل بچه لګبر او ګور بر در تسخ کاری و چې بر مې وکړو ټول حجابات راته لر شو دا الله تعالی وې دیدار مې وکړو تاسو د خپل د غي د کیف خبرې وي و بیا را خپل شیخ او مرشد مبارک داسې دوه ګوتی ونی وی ما ته فرمایل بچی دې دوه ګوتی ګور دې کې در تسخ کاری وای ما چې دې کې نظر وکړو وای دنیا و ما فيها ټول هر څه په دې دوه غوتو کې د خپل شیخ او مرشد وکړه وای شل کاله می د خپل شیخ او مرشد په مینا کې خدمت کې تیر کړه نن سبا د خلکو په ذهن کې یو فطور پروتي وای یاره خپل پیر صاحب ځکه کې پروتي لاړ شه د خپل پلار خدمت کوا د خپل مور خدمت کوا دلته سره پروتي دي چې څوک کې خوراک ته پروتي ته د دې کیف نه څه خبره راشه د خواجہ سے مبارک نه تاسو کا چې دا شل کال د خپل شیخ او مرشد پاستانه کې ولی تیر کړی دي دا دی ولی تیر کړی دي د هر هنر د پاره د استاد ضرورت وی ک درزي جوړیږي نو درزي سره بکینی کلوار جوړیږي نو یو لوار سره به وخت تیرې دارنګي که هر هنر زده کېرو دا غيو ماهر شخصیت سره به وخت تیرې نو البته ته دا غي پوهه حاصل شي د علم معرفت داسې آسان دي چې تا ته بکور کې حاصل شي دې د پاره به هم د چا مخ کې ګوډې ماته دې د پاره به هم د چا در کې لږ وخت تیرې البته ته د هر څه ملاوي او داسي یو ولیم د الله نه دې تیر شوی چې خپل سالکین او مریدین ته فرمایلی وی چې د مور او پلار خدمت مکوي او مال راځي زمونږ شیخ او مرشد به بارها فرمایل چې څوک د مور او پلار خدمت نه کوي نو زماستانه ته دین راځي ګوره دا سونه شيوخ زمونږ مرشدان چې د خپل مرشدانو سره پاتې شوی نو دا د والدینو په اجازه راغلي دي ها موږ سره چې سونه دلته مرګري دي د سالکین دی د والدینو په اجازه باندې را لید ګوره او یو مقصد باندې دلته ډیر دي چې دلته موږ ته حاصل شي زمونږ آخرت په جوړ شي زمونږ د دنیا په خسته شي
دو خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ شل کاله خدمت د خپل شیخ او مرشد مبارک کو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیہ فرمایي چې یو ځل می چاردام کولو، د چاردام په دوران کې رانه د ګوتو خلال پاتې شو، مونږ دروازه سونه سنت پرېږدو پروام نیوي، که چاته ویره دا سنت د رسول الله مبارک دی دا په دې عملو کا، که چاته د ګیری وای ګیره په اسلام کې د اسلام په ګیره کې دی، دونه عجیبه جوابونه ځان لکتلی وي. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائی دا قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیہ دا خبر را نقل کړی دا چې زما شیخ او مرشد مبارک نه په ګوت په چاردام کې د ګوتو خلال پاتې شو، وای غیبی आवाज ورته وشو چې معین الدین مینا زما د حبیب کې او سنت پرېږدي، داوا د دې کې چې زه د رسول الله مبارک عاشقم او سنت په چاردام کې د پرې خودل. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیہ من استرابی حالت تاری شو، بیهوشی پی تاری شو، چاردام په ځای باندې پاتې شو. کله چې په خپل حال کې رالو دوباره اثر نو چاردام وکړو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیہ فرمائی چې خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیہ باندې بکله وی استرابی حالت تاریخ ټول بر یک دیدو، وای چې کله په خپل حال کې شما به تاسو کو چې سیب دا پتا سو کیفو، وای ما ته به فرمایل چې بچوړیا ما تر ورځ د محشر را مخ کې شو، ورځ د قیامت را تر مخ کې شي او رسول الله مبارک ته چې کله پیش شم او غي مبارک ما ته فرمای بچي په دې چاردام کې دي دا د ګوتو خلال زما د سنت ول پرې خې دي زب ورته سوې ما زب ورته سوې ما دا سی ګورا زمونږه شيوخ داسي وخت تیر کړي دي ګوره دا سلسله عالیه چشتیا دا زمونږ د خلکو بدنامه ک ګوره په دې دور کې هرچا ډنګ ډبلې راغستې دي یاره ز چشتی ما الکه د خپل شيوخ نه خزان خبر ک کنه هغه خو په چاردام کې سنت قدرې نه دی پرې خېره تا خو د دین بیړه غر ک لګیای دا دغه تصوف په جامه کې د خلک گمراه کړو. چاته وې مزم کوا زمونږ چشته سلسله کې مز نشتا، چاته وې روجی منسا زمونږ سلسله علیه کې چې روجی نشتا، ټول خلک گمراه کړ په دې خبرو باندې. مجدد سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ تھا یو سالک راضی وسیب زما قبضیت ته دعا راتو که بسط حالت بھی شروع شي. مجدد سے مبارک رحمت الله علیہ و فرمای بچوڑیا ما سره خود رسول الله مبارک د سنتو نه بغیر سے نشته و دا د مجدد سے فرمانو و چې د سرهن ټول ازمکه په اوشړه کیدا چې ټول ازمکه په اوشړه کیدا و دا سالک مرید و فرمای سیب دون لوی روز د الله در کړی دا ستا په خبرو سره سرهن زمکه شړه کیږي لګیا دا. مجدد سے مبارک رحمت الله علیہ و زر یو مرید ته فرمای بچی دا مسواک وراواله مسواک وي پزمکه باندې اوهلو زر زمکه ودریدا وته فرمای بچی کم چاردام چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په سنت مطابق باندې وشي زه هغه چاردام د خپل کرامت نه بهتر ګڼم. سبحان الله چې د حضور علیه السلام په سنت عمل وشي. زما استاد د تصوف د لارې ته چې خلک ګوري خلک توبې وباسي لګیا دي چې دا لاسینګه خلک دي. خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ په مدینه منوره کې دا اوس په دې سوال کې تیر شو 3 کال درس حدیث کړي دي. سبحان الله 3 کال درس حدیث او سو معمولی خلک ورته ګورې نو ناست د وخت تکړه تکړه علما ائمه حدیث ورته ناستو او دا خبر حضرت مولانا سید هاشم فتح پوری رحمت الله تعالی علیہ را نقل کړی دا چې ما
کتب خانه عصفیه کې د یو محدث کول لیدلی دی چې زما استاد دی خواجه معین الدین چشتی اجمیری چې ماته د حدیثو درس کړی دی. که نن څوک قرآن ته جوختیږي وایي زمونږ چشته کې علم نشته، څوک نفلونه کوي زمونږ چشته کې به ډېر نوافل نه کوي، که څوک خیرات صدقې کوي یاره زمونږ چشته کې خیرات صدقې نشته. تو خو ټول د دین بیړه غر کې لګیای، ته د څنګه خلکو اسلام کې لګیای. نو خواجه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه خپل شیخ او مرشد مبارک سره د حرمین شریفین په سفر باندې تلو او فرمای چې ځکه کله خپل شیخ او مرشد مبارک سره لاړم وای التم زما شیخ او مرشد مبارک لاس ونیولو والته ما د پاره دعا وکا او یې فرمایلی یا الله ما د خپل بچی تعالی راوسته دي د معین الدین قبول کو مقبول کا. وای التم زما په حق غیبی आवाज وشو چې معین الدین موږ مقبول کو زموږ محبوب بنده دی. وای کله چې مکه معظمه کې مروز شپې تیری کی وای بیا رالو مدینه منوره ته وای زما شیخ و مرشد مبارک د مانه مخ کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام سلام وکړو. وای بیا ماته فرمایل بچی را مخ کې رسول الله مبارک ته سلامي وکا. خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې کله ما په خپل نکه مبارک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام واچولو وای ماته د حضور علیه الصلاۃ والسلام د طرفه داسې سلام رالو چې وعلیک السلام یا قطب المشایخین سبحان الله اے د مشایخ قطبه تا باندې دي سلامي. وای د حضور علیه الصلاۃ والسلام د درگاه سلامي وشوه بیا واپس خپل شیخ و مرشد مبارک سره رالم. یوزل خواجه سے مبارک رحمت الله علیه بیا بخپلا یک تنها د حرمین شریفین په سفر باندې تللی دی او په دې موقع باندې فرمایي چې د خانه کعبه په دنه کې ما د قران عظیم الشان په 2 رکعاتو کې د قران ختم وکړو. سبحان الله زموږ شيوخ خدا سے کارنامې کړې دي. وای په 2 رکعاتو کې می د قران ختم وکړ د خانه کعبه دنه. وای دې دوران کې ما ته غیبی आवाज کې معین الدین ته ما قبول کړي ته ما مقبول کړي ته ما محبوب کړي سو غواړي چې درته درکم سو غواړي چې درته درکم. خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه د خپل بچو د پاره سوالو نکو لاری بنگلی لاری یادا سنور د دنیا اسایشونو غستل زما استاد پاره دعا وکا. دعا وکا چې یا الله زما په سلسله عالیه چشته کې چې تر ورځې د قیامت پورې سوره زما روحاني اولاد راځي هغه ته بخنه وکا. سبحان الله زکه فرمایله کیږي چې چشتي اهل بهشتي. سبحان الله د خواجه سے مبارک رحمت الله علیه دا دعا الله تعالی قبول کړی دا او دا وت د الله د طرفنا اذن بیا او فرمایلی شو چې معین الدین استا په سلسله کې چې سونه تر ورځې د قیامت پورې خلق راځي ټول ما به حساب بخلی. سبحان الله فرمای چې کله بیا عالم مدینه منوره ته په دې سفر کې خواجه سے مبارک رحمت الله علیه आवाज یو وی دربار رسالت خادم ته دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د قبر انور ناواز کیږي چې معین الدین ته आवाज کا چرا دي شي معین الدین ته आवाज کا چرا دي شي. و یا خادم حیران دی چې معین الدین څوک دی. په مسجد نبوي کې ډیر خلک ناستو و یغه आवाजونه کوي چې عین معین الدین عین معین الدین معین الدین کم دی. وای سو کسان را پاسې دي چې زموین الدین ولی نو هغه خادم وای حیران شو چې رسول الله مبارک کم معین الدین غواړي. وای دا خادم بیا دوباره لاړو دربار رسالت ته وای دا رسول الله مبارک د قبر انور ناواز کیږي چې معین الدین چشتی رحمت الله علیه ته आवाज کا. سبحان الله معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه ته आवाज کا.
خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه فرمای چې کله دغه आवाज ما ته شوې په ما ډیر کپ کپی تاری شو چې مان سه به د بشوي دا مدینه منوره کې کنا سره نشوي دي چې رسول الله مبارک می غواړي وای رسول الله مبارک دربار ته وړاندې شوم وای د رسول الله مبارک د طرف نه ما ته دا اذن کیږي چې ته بلاړ شي هندستان ته هغه کفرستان دی هغه نه به نورستان جوړ کړي هغه کې به د اسلام رڼا خوره کړي خواجہ سے معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه یک تنها رالو ټول هندستان کفرستان یو مسلمان پکینو یو جماعت پکینو خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه یک تنها رالو ګوره د هندستان نقشې بدله کا اشه د خواجہ سے مبارک پزړه بس تیر شي وی چې ټول هندوان دي کافران دي یو مسلمان امر سره نشتا زبدای څنګه د دین اسلام لارې تراړو د خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه بهترین اخلاق ګوره ښا بهترین اخلاق مور بی بی فرمای چې د وړوکوالي نه د خواجہ سے مبارک بهترین اخلاق وې د خلکو په غم باندې به ډیر زیات خپه کېدو کله چې خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیه لیک دناست شو وړوکوالی کی نو وای زمونږ محله کې بچسونه ماشومان خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه تباغرات له و چې خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه تباغیرا لغه بچ کله په جړا شو خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه باغی سره هم په جړا شو وای مور بی بی فرمای چې ما ته به خواجہ سے مبارک اشاره کوله چې راشه دی له ماشومان لخپل سینه ورکه چې دای چپ شي خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه ما غ وخت وړکوالینا د خلکو هغه غریبی پروری به کوله خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه فرمای چې زی وزل د پنځل لسکالو د اختر وزوا د اختر مزل روانم پلار یو ماشوم ګورم چې پستور ګو مازور دی پجامو خیرن دی پسر باندې ببر دی خلق روان دي د چاپی پروا نشتا خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې ورته قریب شو خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه وته فرمای نن د اختر وزدا خلق خوشاله دي جامعه چولی دي خوشبویانې لګولې دي د اختر منزل خلق روان دي ته موز نه کې ته نه لامبي ته پزان عطر نه لګي ته وخت نه کومنځه وای دغه معذوره پسترګو باندې چې معذوره ماشومو وای دی وته وای چې تاسو کې خواجہ سے مبارک رحمت الله علیه وته فرمای چې زمانم حسن دی او د سیدانو د کورنۍ سره تعلق می دی دغه ماشوم ورته فرمای چې اے زما حسن اورورا وختو خو به غسو کړی چې د چا مور وی وختو خو به جامع خو به غسو نه وی چې د چا پلار وی خان دی خو به غسو چې د چا رور وی خوري وی خوشبو به خو غسو لګی چې خپل خپلوانی وی زه خو لا وارث ما زما خو هیڅ څوکم نشته خواجہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ پسترګ مبارک کیوخ کراله او وی فرمایل چې زه به هغه پوری د اختر منځلو کوم سو پوری میچتا ته بهترین کپڑی نه چولی خواجہ سے مبارک رحمت الله علیہ د لاس نه دغه ماشوم نسی کور ته راوستو مور بی بی ته فرمای چې اے مور بی بی ما د ته قسم خړلې دې چې ته زما رور یو زه به تا ته پاکه جامع اچو او اے مور بی بی د ته داسې مینا ورکا د ته داسې محبت وکا چې د مور مینا وګړي چې دا ما سره خپل مور بی بی مینا وکا وای مور بی بی وته فرمایل بچې څنګه چې ته د رسول الله مبارک نسې زه هم د رسول الله مبارک نسیم دا غي د کور نه چې سوق تشو خالی نه دي تلی زما د کور نه هم سوق په خفغان سره روزي
وای زر د خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه یو بل بهترینه جوړه پرتوا هغه ورته واچوله ویلام بولو دغه ماشوم وختي ورته ورک او خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه د ګوت نه ونیولو او عیدګاه طرف ته روان کو ځان سره د خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه دا سه بهترین اخلاق خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه کې عفو درگذر وګورې ډیر موتا خپل پیر بینه معاف کو لګیای چې لوغو انتظام استاد پیر بینه لوغو انتقام شي مړې ژوندې وسره نکو یو مسلمان نور سره بهاغه په خیراله نکو د خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه قتل تا شهید کول د پاره یو سړی راځي ځان سره غټه چاړې خودلې دا چې کله راته مکمل شي چې په خواجه صاحب مبارک باندې حمله وکم خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه چې د فراست په نظر ورته قتل چې د خو زما د شهید کول په تمره وته فرمای بچي څه غرض باندې راغله هغه غرض دی پوره کنه پکب غرض چې راغله هغه غرض دی پوره کنه وای دا دغه فرمایلو د خواجه صاحب او په دغه الک باندې کپ کپی تاریخ شو ریګ دې دې په تاریخ شو زر د خواجه صاحب مبارک پخپو کې را پریوتو معافی ته غوسته خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه سینې تراجح کو معافی کو دا سي عفو درگذر خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه بوي د مسلمانانو یو جنازه نه پرې خودله یو جنازه به نه پرې خودله هر جنازې ته بیزان رسول او دا د خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه طریقه وا چې کله با تدفین پورا شو لک ساعات بعد به خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه قبر سره بیا تشریف فرماو او د هر چا جنازې ته بیزان رسول نن سبا ته زدا سي ناراسته یو ځان غړو چې موږ د خواجه صاحب روحاني اولاد یو داغه بچیو حق خواجه او سچ خواجه چغي وو او داغه په تعلیمات او عمل نکو چې داغه څنګه جون تیر کړي دي قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې یو زمونږ پیر بای وفات شوی زمونږ پیر بای وفات شو وی خواجه سے مبارک رحمت الله علیه جنازه وکا پس د جنازې نه دغه قبر سره ناس دي وی د خواجه سے مبارک رحمت الله علیه رنگ مبارک کې ډیر تغیر رالو رنگ کې چې تغیر رالو مخ مبارک باندې خولې را مات شوي مخ مبارک تک سور شو بیا خپل رنگ کې رالو بیا به تک سور شو وای زه حیران شوم چې داسې کیفیتو کې خو ما دوی نه دي لیدلي چې کله د کیفیت ختم شو د الله شکر ادا کو د الله شکر ادا کو او یې فرمایل چې بچي زما دا مرید چې دنیا نه لاړو دته د عذاب فرشتي راغلي وي قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي وای دته د عذاب فرشتي راغلي وي وای زه روحاني تور باندې لاندې ورکوشم ورپسې وای ما فرښتو ته ویل چې دله به عذاب نه ورکوي و یا فرښتو را ته ویل چې تاسو کې چې دته به عذاب نه ورکوي چې موږ د داس تپوس کې وای ما ورته فرمایي چې زه د مرشد ما زه د پیر یم وای ما ته هغه فرښتي بیا فرمایي چې تاسو چا مریدي وای ما ورته چې زه د حضرت سیدنا عثمان هروانی سے مبارک مرید یم وای دې ټیم کې زما د مرشد پاک روح حاضر شو وای هغه نه تاسو کې چې ته د چا مرید دی وای هغه عثمان هارونی سے وته فرمایي چې زه د حاجی شریف زندانی سے مرید یم وای سلسله ټول حاضر شو رسول الله مبارک رالو وای د رسول الله مبارک په مخ کې فرښتو سن شو ویلې وای زما د مرید الله تعالی وای امداس او بخلو جواهر فریدی کې دا واقع موجود ده قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې زمونږ یو پیر بایو د قاری محمد سے پشانو ډیر قرضدار یو حضرت شیخ علی رحمت الله علیه دا غنمو
وای دا ډیر زیات قرضدار و. وای خواجه سے مبارک رحمت الله علیه ورځ د کرم ملمه دی، د کرم ملمه دی او د بس قرضداري رااله، کله د ګروان رانیسی، کله ول په مخ سپکونه ور کوي، کله ورته سوی چې شابه موږ له د خپل قرض راکا، نن د نیټه را کړی و، نن خو به درنه خامخا دا قرض اخلو. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه کور کې تشریف فرما دی. حضرت شیخ علی رحمت الله علیه وته فرمای چې زما صاحب نن راغلی دی او مهرباني وکا نن واپس لاړ شه، بیا به در دا قرض درکم، خو نن می پرېږده. حضرت خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه دا ټوله گفتگو واورېدله. خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمای اے دا الله بنده دی خوراشه، نن معاف کا، بل نیټه به درکي، هغې کې به دله قرض پوره درکي. هغه کس وی ډېر اړکتوب خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه سره هم ښکاره کړو چې ته څوک چې د بله نیټه د ده لپاره یادې، زه به دنه دا پیسې نن اخلم. وی خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه قطب الدین بختیار کاکی صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې مونږ چرته په عمر کې په جلال کې نو صحیح کړی. وی دی خبرې سره خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه په جلال کې شو. وی دا خپل د اوږې څادر یې داسې کوز کو او داسې لرې لړه کو او ورته فرمایي د دې څادر د لاندې څونه پیسې چې زما په دې مرید باندې ستا دي دا ټولې واخله او ځه. وی هغه سړی حیران شو چې دا خو څادر دی اوس ستا په وجود اوس په ځمکه پروت دی، د دې لاندې پیسې کوم ځای نه رالې؟ هغه نتلو. وی خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي اے دا الله بنده دا د عام هستی صادر نه دی، دا د رسول الهند صادر دی چې رسول الله مبارک دلته رالیږلی دی. وی چې کله هغه سړی رالو صادر اوچت کو څه عجیبه خزانه ولاندې، څه عجیبه خزانه و، انسان خو لالچیم ډېر دی. وای چې د خپل پیسې روچته کی وای دی نور پیسو تم لاس کو، وای زری دا لاس ټول چې کوم دی اوچ شو، دا ټول رګونه وینه پکې اوچ شو. وای خواجه سے مبارک رحمت الله علیه ته پجړا شو، په فریاد شو چې ما ته دعا وکړه زما په دی لاس باندې څه چلو شو. وای خواجه سے مبارک رحمت الله علیه وته فرمای چې تا خو د الله خزانه دي، تا ته ویلو چې دین خپل قرض واخلا، تا دې کې خیانت ولې وکړو. وای خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ډېر رحم دل هستی وا، دعای ورته وکا، دم په واچولو، هغه لاس ورته الله تعالی وی بیا دغه په برکت سره ټیک کو. خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه عفو درگذر پکې ډېر زیاتو. خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ټول عمر د دین اسلام خدمتونه کړې دي، د کراماتو په ذریعه هم دین خور کړی دی، خسته اخلاقو په ذریعه سره هم خپل دین خور کړی دی، د چشتي وظایفو سره هم چې کوم دی د خپل دین خور کړی دی. نن سبا دی دور کې دغه سلسله عالی چشتي مو تاسو نمائندگان یو ګوره، کومو تاسو خسته عملو کو، خسته اخلاق کم اختیار کړو، د خپل اسلافو په نقش قدم باندې مو تاسو زندگی تیرا کا، نو ان شاء الله خپل مشایخ په مړانه پر ورځ د محشر خوشاله وي او زموږ دی سلسلو ته الله تعالی ډیره ترقی ورکړي. کوشش کوئ چې د خپل اسلاف په نقش قدم باندې روان شئ. نن سبا دې دور کې ګوره روافض ډیر روچت شوي دي او دغه استانې کابو کول غواړي. روافض خو پیژنئ کنه، شیعاګان ډیر ګدانشین چې کوم دی اوس شیعاګانو طرف ته مایل شوي دي. ګوره مو خو ګورو وینو ډیر سجاده نشین داسې شته، ولی هغه د سیدانو ډیر زیات قدر کوي. د شیعاګان د سیدانو ډیر زیات قدر کوي، نو دغه سجاده نشین چې د خپل عزت او ډیر خپل قدر وګوري، هغه عزت کې د خپې اوخويږي. دده
ولاړ شي هغې طرف ته مایل شي. نن سبا رشتو کې هم ګورې ډېر خیال کوئ، اکثریت موږ ته داسې خلک راشي پوه نه شي وایي په شیعهګانو کې هم لور ورکړې ده، ورته هم دا نکاح اوس ماته کوي، دا څه ختم کوي. دا خو ډېر بې ادبه ګستاخه خلک دي. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه په خپل وخت کې شیعهګانو خلاف هم غټ جهاد کړی دی. ګوره خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه چې کله هندوستان ته تشریف وروړو، بلار یو علاقه وه سبزاوار د هغې نوم و، سبزاوار د هغې نوم و، او د هغې یو حاکم و چې د اهل بیتو ډېر زیات بې ادبه او ګستاخه و، د صحابه کرامو ډېر زیات بې ادبه او ګستاخه و، او چې د چا په نوم عایشه و هغه به یې قتلولو، د چا په نوم کې به چې عمر راتلو هغه به یې قتلولو. د هغه رافضي شیعه دا کار و، او په دې ټوله علاقه باندې دغه ډېر زیات رعب و. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه چې په دې لاره باندې تشریف وروړو، لږ دمې دپاره د دوی په دې علاقه کې پړاو یې واچولو، خیمه یې ولګوله. خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه چې خیمه ولګوله، د دغه رافضي حاکم خادمان راله، ورته وایي چې دلته نه پاسه، دلته اوس زمونږ حاکم به راځي، دې تالاب سره به هغه کینی، ته پړاو باچئ، او که ته پانسې دي نو هغه دونه ظالم دی چې تاله به نقصان درکړي، شهید به دې کړي. خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا خبره واورېده، خپل وظایفو کې مصروف او جواب یې ورنکړو، تر دې چې دغه رافضي په اسبه باندې سور دی او رالو، چې وې کته ډېر په تکبر سره په خواجه صاحب باندې आवाज وکړو چې څوک یې دلته ناست دي، زما د دې ځای نه پاسه ګیني. خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه د غضب توجه چې پې کله وکړه، وایي د دې اس نه راپرېوتو، د اس نه راپرېوتو. وایي خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته په خپله بیا قریب رالو، ورته یې فرمایل سمیږي که نه سمیږي، سمیږي که نه سمیږي. دغه شیعه رافضي حاکم د خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه په خپو کې پرېوتو، توبه طایب شو او سنی مسلمان ته نه جوړ شو، سنی مسلمان ته جوړ شو. داسې خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه د خپل شیخ او مرشد په تصور کې به جړل. تاسو لم پکار دي، مالم پکار دي چې د خپل شیخ او مرشد په تصور کې لږ جاړو ګورئ. هغه خو مو تاسو سره ډېره مهرباني کړې ده، مو تاسو سره ډېره زیاته مهرباني کړې ده. فرمایل به که زما دی مریدانو ته زمونږ د خپل شیخ خبره کوم، که زما دی مریدانو ته زما د مینې پته ولګېده چې دی سره زما څونه مینه ده، وایي زما دی د الله په ذات قسمي چې خپل کور کلی وطن به پرېږدي ما سره به ناست دي، چې اوهو موږ سره د خپل مرشد دونه مینه ده، خو دی ته زما د مینې پته نشته چې څونه په ما ګران دي. فرمایل به چې ما خو ټول خپل ژوند دی خپل روحاني بچو ته ورکړی دی. خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به هم داسې د خپل شیخ او مرشد په محبت کې جړل. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه چې کله اجمیر شریف ته رالو، خیمه ولګوله. خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به په خیمه کې تشریف فرماو، جړل به هر ټیم به د دې خیمې نه د جړه آوازونه راتله. یو ځوان به په دې لاره تېرېدو چې غیر مسلم او هندو، چېرې زه کله په دې خیمه باندې تېرېږم دغه د مسلمانانو دا مشر په دې کې جاړي، دی خو چېرته ماړو په خندا صحیح نه کو. اخر زړه روچت شو، دننه دې خیمې ته ورغو. خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ته فرمایي دغه ځوان لا مسلمان شوی نه دی چې تاسو ولې جاړئ، تاسو د څه تکلیف دی چې تاسو سره مدد وکم. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي وایي زه په مینه کې محبت کې جاړم، زه په مینه کې او په محبت کې جاړم.
هغه ځوان ورته وایي په مینه او محبت کې جړاوي. خواجه صاحب مبارک ورته فرمایي او بچې زما خپل شیخ مبارک سره ډېره مینه ده، هغې سره مې ډېر محبت دی، د هغې په مینه کې جاړم، یاد شوی مې دی ډېر زیات. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه چې دی ځوان دا خبره واورېده حیران شو. مور بی بی لرالو وایي نن خو د دې مسلمانانو دی مشر عجیبه خبره وکړه چې زه په مینه او محبت کې جاړم. وایي موږ خو عموما اورو چې خلک په تکلیف کې شنو جاړي، په مینه او محبت کې جړا شته. نو دغه ځوان ته مور بی بی وایي چې او وی به ای به پکې جاړي، خو د دې هلک په زړه کې اضطراب پیدا شو چې د دې زم خبرې معلومات وکم چې دا په مینه او محبت کې جړا څنګه وي. بیا په سبا باندې خواجه صاحب مبارک ته رالی دی. خواجه صاحب رحمت الله علیه بیا جاړي. دې ځوان ورته وایي بیا جاړي؟ وایي او بچې بیا جاړم. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي ستا دا جړا پکار ده؟ وایي او دا ځوان ورته یو زما دا جړا پکار ده، تکلیف د وجه خو خلک جاړي، خو چې دا په مینه او محبت کې د دې بلا څنګه خوند دي، په مینه او محبت کې د دې د جړا به څنګه خوند دي. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي بچې دا لاس تیرا مخکې کو کلمه حق وای مسلمان شه. د خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه په لاس باندې هغه ځوان ایمان وروړو، مسلمان شو، کلمه حق ویلا. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته دړو مینه ورکا، محبت ورسره شروع کو. هر ټیم به خواجه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه سره دغه ځوان موجودو. خواجه صاحب بک چاره دام کولو د ورته وبا چولې، خواجه صاحب بک روټۍ خوړه دی به ورسره ناستو، خواجه صاحب بک درس کولو دی به ورسره ناستو. خواجه صاحب رحمت الله علیه که به چرته په سفر باندې ورتو دی به ورسره روانو. لږ وخت پکې تیر شو، خواجه صاحب رحمت الله علیه ورته اوس هغه د جړا خوند لږ ورکول غواړي. ورته فرمایي بچې ته به 3 ورځې زما صحبت ته نه راځې، ته به 3 ورځې زما صحبت ته نه راځې. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه دی مرید دی هلک دا خبر ډیره په اسانۍ سره قبوله کا چې بالکل به نه راځم صاحب 3 ورځې زما چوټي. دغه ځوان چې کور ته لاړو ورځ تېره شوه، ماسوتن شو، مور بیبي ورته روټۍ کېښودله. مور بیبي ورته وایي چې بچې روټۍ خوره. دا ځوان ورته وایي چې مورې زه خو په ځان نه پوهېږم، زما زړه کې محسوس کېږي، خفګان راته محسوس کېږي، څوک راته یادېږي او روټۍ ته مې زړه نه کېږي. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه په اوس امتحان کوي. شپه تېره شوه، دې هلک خوب ونه کړو. سحر شو، په چغو چغو په جړا شو. لا یو ورځ یې تېره شوه، یو ورځ تېره شوه، په چغو چغو په جړا شو. مور بیبي ته وایي چې لاړ شه خواجه صاحب مبارک ته وفرمایا چې مال اجازت راکړه چې زه ستا دیدار له راشم. تا خو ویله یو ورځ تېره شوه، زما نه دا روح روځي، زما نه دا زړه روځي لګیا، په چغو چغو په جړا دی. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ته چې مور بیبي لاړه، ای مبارک ته فرمایي له خو یو ورځ تېره شوه، یو ورځ یې تېره شوه، لا خو 2 ورځې نور هم پاتې دي. چې د مازدیګر وخت شو، په 2مه ورځ باندې دغه هلک لتې وی لګیا دی، په ځمکه لغړېږي او جاړي په دې کور کې. چې مور دې حالت ته وکتل چې زما دا زوی خو په دې کې مړ شي، په منډه منډه باندې بیا خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه تعالی
چې زه تاسو ته درخواست کوم، زه خو د هغه مور یم، د هغه دا جړه، د هغه دا فریادونه چې تا پسې کوم کوي دا خو مانه نشي کتلی کېدی، زما زړه ته وګوره او ورته وایي چې راشه. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل، ورته وایي چې راشه راشه. چې کله دې ځوان دا خبره واورېده وایي زر اوچت شو، په منډه را خوشې شو، په منډه را روان شو. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ته کتاب پروت ته، سالکین او شیخانو ته درس کوي لګیا دی، ته په ور کې ولاړ دی، د خیمې په ور کې ولاړ دی. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه ته ګوري، خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه اوس پوی دی چې ولاړ دی راته. خواجه صاحب رحمت الله علیه درس کوي لګیا دی خو چې ناګهانه د خواجه صاحب رحمت الله علیه سترګې په دو لګېدې او د هغه په خپل شیخ مبارک باندې ولګېدې، زر په منډه رالو، په خپو کې ورته پرېوتو. خواجه صاحب مبارک ورته په سر کې لاس وایي بچې څنګه یې؟ بیګا دې روټۍ خوړلې وه؟ نو دغه ځوان ورته وایي چې نه جي نه مې وخوړلې. ورته فرمایي بچې بیګا دې خوب کړی دی؟ وایي نه بچې صاحب خوب مې نه دی کړی. وایي بچې چې څنګه تا خوب نه دی کړی، څنګه تا روټۍ نه ده خوړلې، زما هم تا سره مینه ده، محبت مې دی سره، ما هم نه خوراک کړی دی او نه مې خوب کړی دی. بچې دا د مینې جړه ده، دا د محبت جړه ده چې زه خپل شیخ او مرشد پسې کوم لګیا یم. زه خو بعضې وخت کې وایم چې په کوم ورځ زمونږ شیخ مرشد مبارک پرده شو، نو چې اول زه خپل ځان ته وایم چې یاره په هغه وخت په هغه ورځ موږ نه ولې روح نه ووتو. بیا وایم چې د امیر خسرو په شان ملک کې یو سړی نو چې حضرت شیخ نظام الدین اولیاء مبارک چې دنیا نه تلو، وی فرمایل اے امیر خسرو ما ته پته ده چې زما د مرګ نه پس ته ژوندی نشي پاتې کېدی. امیر خسرو صاحب مبارک رحمت الله علیه د خپل شیخ او مرشد د شیخ نظام الدین اولیاء مبارک رحمت الله علیه د پردې کېدو نه بعد 4 میاشتې یا 6 میاشتې ژوند دی، او دغه 4 میاشتو کې یا 6 میاشتو کې د دې په مخ مبارک چا خنداو نه کته وي چې امیر خسرو صاحب چرته خاندلیم دي د خپل شیخ او مرشد د پرده کېدو نه بعد. الله تعالی دې موږ دې محبت کې کامیاب کړي او خواجاګان چشت اهل بهشت فیض و برکت دې الله تعالی زموږ د ټولو نصیب کړي. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه چې کله دې دار فنا نتلو، هغه وخت کې د هندوستان ډېرو چتو خلکو خوبونه وکتل. خواجه صاحب مبارک رحمت الله علیه په خپل ځان باندې پیو چې زما نن شپه اخرۍ ده، زما د وصل شپه د خپل آقا او مولا حضور علیه السلام سره ملاقات ته روان یم.
په هغه شپه باندې ډیرو خلکو خوبونه وکتل چې حضور علیه الصلاۃ والسلام داسې وایي قدمونه اخلي او په انتظار دی، قدمونه اخلي او په انتظار دی. وای چاته نه تاسو کو چې تاسو ولې داسې قدمونه اخلي په انتظار یې؟ وای د معین الدین په انتظار یم چې کله به راځي راله. خواجه سے مبارک رحمت الله علیه ماسوتن منځ کو د ماسوتن منځ نه بعد الوداعي ملاقات خپل بچو سره وکړو. خپل د خلوت خانه دروازه بند کا. مریدان حیران دي چې سیب نن عجیبه کار کوي لګیا دي. وای بچي چې کله ما ورنی کولو کړي تاسو به ورنو کولاو. ټول شپه تیر شو ور کولونو شو د سحر اذانونو وخت داخل شو وخت ور کولونو شو نور روخته ور کولونو شو. مریدان سالکین حیران دي سوکو سیب حکم دے منز د سحر وشو نور روخته چې ور مانی کولو کړي تاسو باور نو کلاوي. خپلو کې مشوره وکا. قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه د دهلی نه رو رسیدو. مشوره وکا چې دا ور به مات کو په موږ بل لار نشته سبا کو چې ور مات کو چې وی قتل خواجه سے مبارک رحمت الله علیه پزان باندې داسې صادر را چولې دي او روح مبارک ور کړې دي. کله چې قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه وی صادر لری کو وی د خواجه سے مبارک په تندی باندې دا قدرتی کلمه لیکل شي او حبیب الله فی ماتا فی حب الله د الله حبیب د الله دوست د الله په محبت کې دنیا نه لاړو. دا د خواجه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه مختصر سوای عمری او خواجه سے مبارک رحمت الله علیه چې کله هندستان ته راغله او وای ته ډیر مشکلات هم راغلو. پر تویراج یو ظالم بادشاہ چې خواجه سے مبارک رحمت الله علیه سره ډیر ظلمونه کول خو خواجه سے مبارک رحمت الله علیه ثابت قدمی اختیار کا. هغه خپل مشن پرې نه خودلو او د اسلام راړه دغه د تصوف راړه خلق ته ورسوله. مونږ له پکار دي چې دغه راړه د تصوف د اسلام خلق ته ورسو. یوازې داونه ګړو چې ما سبقونه اشتي دي بس د کامیاب شمنا بل تم ویل پکار دي رور تا ماما تا رور تا کشر تا روارتا خریتا چرازا سلسله کې داخل شا استخاره کا چرته داخل شا. دغه دور کې چې عقیده بچ کیږي نو واحد په دغه لار کې ګوره عقیده بچ کې دی شي دغه د تصوف لار کې ځکه چې دې کې نه پچپیرشتا نه وهابیشتا نه بریلیشتا نه پکې دیوبندیشتا دا ټول محمدیان خلق دی ګوره الله والا خلق دی. نو کوشش کوي چې دغه تصوف خدمت وکړي په اخلاق سره وي هم په تعلیمات سره وي هم په اعمال سره وي هم په عادت سره وي هم دغه تصوف خامخا خدمت وکړي او ځان د دې جوګاو غړي چې موږ به دا خدمت کوو. درود شریف وایي دعا وکړو اللهم صل علی محمد